باب العلم والعظة بالليل چې دا باب د علم او د نصیحت په باره کې چې پشپه کې وشي. نو علم حصول او نصیحت دا چاته نصیحت کول یا علم حاصلول دا چې څنګه د ورځې جایز دی دغه شان د شپې هم جایز دی او دې باره کې دا باب دی. اصل مسله دا ده چې ترمذی کې یو د حدیث تیر شوی کنه چې په هغه کې شپې کې لکه علمي خبره شپې لکه وختي ود کېدلو ذکر دی. چې تر شپې یو علمي خبره سړی وکي یا د کوم شی نصیحت چاته کوي نو هغه نه یو سوال ذهن کې راځي کنه. وعلیکم السلام. نو هغه نه سوال دا جوړیږي ذهن کې چې شپې خبره کول دین خو نبی رسول الله منع کړی ده یا شپې ود کېدل پکار دی او کوم سړی چې خبرې کوي هغه ته مکروه ویل فقها نو کې دې شی د علمي خبرې دام مکروه. نو د دې باره کې باب د چې نه علمي خبره او نصیحت والا دا جایز دي. فکر دین رستم یو باب را روان دی باب الثمر بالعلم. دې مطلب هم دا چې شپې کې دغه کول علمي مذاکره کول علمي خبره کول دا جایز دي. صحیح ده. دې باب کې دا شی ذکر کیږي. اچھا وبه قال حدثنا صدقة قال اخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن ام سلمة رضي الله عنها. يعني اخري راوي سوق ده حضرت ام سلمة رضي الله تعالى عنها كان عنها نبي السلام زوجته وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن امرأة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها. حضرت ام سلمة رضي الله تعالى عنها رواية رسول فرمای قالت دا فرمای چې استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم مخکې بسم الله الرحمن الرحیم حدیث ذکر کولو چې شپې ماخستن نه بعد د شپې ټیم کې علم یا نصیحت کول دا جایز دي. دې باندې په حدیث شروع کړو حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها راویه ده. قالت هغه فرمای استيقظ النبي صلی الله علیه وسلم ذات ليله چې یو شپه باندې نبی رسول الله سلام را بیدار شلو را پاسېدلو فقال او څنګه را پاسېدو دا ویل سبحان الله چې الله پاک دی ماذا انزل الليله من الفتن په دې شپه الله څومره فتنې نازلې کړلې وماذا فتح من الخزائن او څومره د خزانو خلې کولاوي کړې شولې. مطلب چې دې شپه باندې فتنې او خزانه دا شینه کولاو کړې شول او فتنې نازلې شولې. مطلب دا چې مخکې دور د فتنو را روان دي نو فتنو او د ایمان د لپاره خطرناک فتنې هغه را کوزي شوې دي. نو ایمان نه بچ کېدلو طریقه دا ده چې الله سره سړی تعلق جوړ کړي. دا غي طریقه سره شپې سړی را پاسې منځونه وکي او الله ته سوال وکي دواګانې وکي. دې طریقه دا ده چې منځونه سړی وکي او خصوصا تهجد کې را پاسې. نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایلی چې ایقظو تاسو را پاسوي صواحب الحجر د حجرو والا نو صواحب الحجر دا صواحب جمع ده د دې مفرد واحد راځي صاحب. صحیح ده. او الحجر دام جمع ده د دې مفرد حجرتون راځي. نو لکه دا څه شو چې صاحب حجرتن حجره والا او چې جمع شنو بیا لفظ صواحب الحجر ټول د حجرو والا خلق تاسو را پاسوي. حجرو والا څوک دی؟ نبی رسول الله ازواج مطهرات دي کنه هغه یادول. او نبی رسول الله د چا په کور کې شپه ام سلمہ رضی الله عنها لکه نبی رسول الله بارش په بل خزي کتلو کنه یو شپه به یو کول شپه به د بل کا دا شپه چې وداد ام سلمہ رضی الله عنها په کور کې و. نو دا روایت کوي کنه چې نبی رسول الله شپه را پاسو نو دا ویل چې فتنې نازل شوې دي. نو ایقظوا صواحب الحجر دا نور حجرو والا چې کوم ازواج مطهرات دي دام را پاسوي. صحیح ده. اول را پاسوي چې د فتنو نه بچ کېدلو لپاره الله سره تعلق جوړ کړي او ځان بچ کړي. بیا نبی رسول الله اخر کې فرمایل فرب کاسیه فی الدنيا عاریه فی الاخره. نو ډېرې دسه خزه کاسیه چې هغه جامع اغوست وي په دنیا په دنیا کې عاریه فی الاخره هغه په آخرت کې بربندي. صحیح ده. دنیا کې به دسه چې لباس وي آخرت کې به نه. په داسې حالت کې نبی رسول الله وایي ما خزه ولیدلې. اوس د دې څه مطلب دی چې په دنیا کې لباس او آخرت کې به نه. د دې یو مطلب خدا دی چې بعض ټیم کې خزه دسه نری او باریکي
لباس واچي چې هغه کې بدن به هم کاری. نو مطلب دا شو چې ګوره دا خو ظاهرا تاسو ته د کاری چې کپڑے غوستې دي، لیکن دا دومره باریک دي چې دا د الله په نظر کې لباس نه دی، لہذا عاریه فی الاخره، آخرت کې به دا بغیر لباسي. یو مطلب دا دی پوه شئ. او دویم مطلب دا دی چې دنیا کې مثلا لباس خو یې غوستې خو لیکن دا ځینې لباس دومره تنګي چې د انسان یو اعضاء چې د بدن هغه پکې کاری، نو چې کاری نو داغه غوستل او نه غوستل برابر دي. دغه مطلب دی چې داسې لباس کا غوستل نو آخرت کې به دا بغیر لباسي. او دریم مطلب دا دی چې اوس دا قرآن کې راغلی کنه چې خزه خاوند د پاره او خاوند د خزه د پاره لباس دی. هن لباس لكم وانتم لباس لهن، سورہ نام کې ده کنه. نو هغه کې الله تعالی فرمایي چې خزه دا سړو د پاره او سړی خزه د پاره لباس. لباس مطلب دا چې د انسان ډېر اعضاء یا ډېر ارسه په د لباس باندې پټيږي. نو خزه او خاوند دام خپل د پاره د سدي چې لباس د چې عام ګناه به انسان نه کوي او تقریبا ډېر ګناهونه نه سړی بچي دم د یو لباس په طرز دي. نو لہذا څنګه چې خزه خاوند د پاره او خاوند خزه د پاره لباس دی، نو لباس مطلب دا چې به دا غي پوره خیال وساتي، یو بل نافرمانی نه کوي، خبره مني. نو کله کله د سې چې خزه د خاوند نافرمانی وکي، نو چې نافرمانی وکي نو بیا ظاهر خبره ده چې محبت پاتې نشي، نو بیا هغه سړی چې کوم دی هغه خپل هغه لباس نه ګڼي، خزه لباس نه ګڼي. دغه شانته خزه راولګي سړی خپل لباس نه ګڼي. مطلب دا چې تعلقات ورسره صحیح نه وي، تعلقات صحیح نه نو بیا مغه لباس خو نه شو کنه. نو په دغه طریقه باندې خزه چې د په دنیا کې امغه خاون چې لباس ته هغه لباس لکه خاون ونه غړي یا صحیح نظر کې وته نګوري یا نافرمانی کوي، دغه خزه په قیامت پر ورځ عاریه فی الاخره، آخرت کې به بغیر لباسي. دا درې قول پوه شو. مقصد دا دی چې انسان د شروع کې د لفظ راغلی وکنه چې ما دا انزل الليله من الفتن، څومره فتنې چې کوم دی هغه په دیش پکې نازله کړې شو. اوس مسله دا ده کنه چې فتنه خو صرف د خزو د پاره نه ده کنه، سړو د پاره ده. نو دلته صرف د خزو ذکر ولې کړی دی؟ نو مقصد دا دی چې اکثر فتنه د خزو د وجه راځي، او ځکه نبی رسول الله مخکې دا الفاظ د خزو د پاره ذکر کړي دي، رب کاسیتن د خزو احکام ذکر کړي. دغه واجبانی ویل چې ازواج مطهرات د خزر را پاسوي، نو چې دغه واجبانی د دوه تعلق الله سره ډیر شي او د الله د احکاماتو خیال وساتي او فتنو نه ځان محفوظ کړي. چې خزه فتنو نه محفوظ شي سړی په خپل باندې بچ کیږي. لکه ډیر چې کوم دی ذریعہ دا ده. مخکې باب ده باب السمر بالعلم، دام د دې باره کې سمر بالعلم لکه د علمي مذاکره شپې په ټیم کې کول، د دې تقریبا هغه مقصد دی. نو خو لیکن دا چې دا مستقل د علم په باره کې سرګرمي او علم تکرار کول یا د سبق یادول او علمي ماخستن کې شپې کې علم حاصلول، دا غي باره کې مستقل دا باب دی. مخکې ما تاسو ته حدیث ذکر کړو چې ترمذی کې حدیث راغلی، نبی رسول الله فرمایي چې ماخستن منځ وشي دا غي نه بعد او د کېدل ضروری دي، او ضروری د سدي چې راغې نه بعد لکه غب شپ لګول، خبرې کول یا فضول کې ناستل دم مکروه دي. نبی رسول الله منع کړي او ویل دي چې وختي ود کېږي. نو هغه مسله ده چې کله وختي ود کېږي نو به خبر سپاتي، نو به علمي خبر هم نشي کولای. نو امام بخاری دلته حدیث مستقل راوړی دی، لکه دا پاس حدیث چې تیر شو. مخکې دا حدیث هم دی چې علمي مذاکره د شپې په ټیم کې دا کول جایز دي، صحیح ده. او به دا غي طریقه دا ده چې یو سړی علمي مذاکره کوي یا بل چا سکینی سبق یادای، دغه طریقه یو دام د چې سړی په اول وخت کې د علم د پاره کینی او علم یادای. اول وخت دا چې څنګه ماخستن شروع شي دغه ټیم کې، او یو طریقه دام د چې څنګه ماخستن منځو کنو فورا ودشه، صحیح ده. نو چې ودشه لین دا غي نورسته بیا سړی شپې 1 بجې 2 بجې د ټیم کې را پاسي او د سو کې منځو کې او بیا کینی علمي خبره ته سبق یادای یا بل طریقه کې نو تام جایز دي. نو علمي شریعت اجازه ورکړه د چې علمي تکرار علمي معاملات کول شي. مخکې حدیث من دغه شان دی ګوره. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ليس قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب بن سالم وابي بكر بن سليمان بن ابي حسمه ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، راوي عبد الله بن عمر صحابي دی، قال غفر ما صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، مونږ ته نبی رسول الله یو ورځ د ماخستن منځ پړاو کو،
فی آخر حیاته دا کوم خبر دا نبی رسول الله د ژوند اخري زمانه کې چې مونږ پړاو کو فلما سلم کله چې سلام وګرځاو قام ودرېدل فقال او فرمایله چې ارایتکم چې ما ته دا وستي لیلتکم هذه د دې شپې په باره کې یعنی مطلب دا چې د دې شپې په باره کې دا یاد ساتي دا شپه د نننۍ شپه چې کومه ده دا ځکه یاد ساتي چې فإن رأس 100 سنة منها چې د دین والا د سل کاله بعد پورې لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد یو بم باقی نشي په هغه خلکو کې چې کوم د مخدز مکه باندې اوسېږي یعنی اوس چې په کوم مخدز مکه باندې څومره کسان اوسېږي په دې کې به یو قسم سل کاله بعد نه حدیث پر پوه شئ دا صحابي څوک دی عبد الله بن عمر فرمایي نبی رسول الله فرمایي چې نن په یاد ساتي سل کاله بعد چې داش پر ازینو دا څومره چې صحابه موجود دي څومره خلک چې په دې مخدز مکه صحابه کې غیر صحابه یعنی څومره چې ژوندۍ خلک دي دا ټول به سل کاله بعد نه دا نبی رسول الله سلام پهل نه پښګوي وکړه صحیح ده نو اوس مسله دا ده ته حدیث نه معلومه شو چې سل کاله بعد بني او دا تقریبا د نبی رسول الله سلام نه وفات نه یو څو کاله مخکې خبره ده کنه چې هغه وفات عمر شروع کړي تقریبا وګڼه شپږم یا اتم هجری خبره ده نو هغه وخت کې نبی رسول الله دا ویلي بیا چې سل کاله راتلل نو تقریبا 108 هجری به جوړیږي کنه یو سل اته یا یو سل لسه کزان اخري وخت پورې یو سل لسه پورې صحابه تقریبا 120 هجری پورې موجود کنه لکه نبی رسول الله د اخري وخت حساب کې ورسره تقریبا دې وخت پورې ټول صحابه د دنیا نه تلو لکه اخري صحابه کې چې کوم صحابيږي حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ داغه 110 کال عمر شروع ورستو سميلاو کې دومره ډېر عمر والے صحابین د دنیا نه تلو صحیح ده انس بن مالک او اخري صحابي چې کوم دی هغه حضرت طفیل ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دا شروع کې حدیث تر شوی اخبار کې طفیل ابن عمر الدوسی دوس قبيله والا اشاته من حدیث ویلو چې صحابه قبيله نه راغلي نو بهرحال سل کال چې پوره کېدل نو دا حقیقت چې نبی رسول الله هغه زمانه کې چې کوم کسان موجود و څومره چې هغه سل کال بعد نو اوس سل کال بعد نو معلومه ده شو چې نوې نسل راغله او چې نوې نسل د حدیث نه بعض علما دا استدلال کوي مشاته موږ یو مسله ذکر کړې و حضرت خضر علی السلام مبارک او انت مونږ ویل چې خضر علی السلام ژوندې دي او وفات شوی دی په دې کې تاسو ته ویل چې دوه قول دي کنه جمهور علما اکثر محدثین دا وایي چې وفات دي او بعض صوفیا علما هغه دا وایي چې نه وفات نه دي اوس ژوندې دي او زمونږ ورسره ملاقات هم کیږي کله کله خیر دا غي خپل دلایل دي تفصیل منګل ته ذکر کړو نو دې دلیل ته چې وګورئ محدثین اکثر دا حدیث پیش کوي نو دې حدیث کې نبی رسول الله فرمایي چې څومره خلک موجود دي هغه بسل کاله بعد نه نو ظاهر خبر په دې کې به چې ژوندې و نو حضرت خضر علی السلام هم ژوندې و او سل کاله پورې به هغه مړ شوی لازمي خبره ده نو چې هغه ټول مړ شوی دي نو د کې خضر علی السلام وفات شوی دی نو لہذا جمهور محدثین مسلک دا وایي چې هغه وفات شوی دی بیا چې کوم صوفیا دي هغه نه وسم ژوندې دي ملاقات کیږي نو بیا غي سره ملاقات څنګه کیږي چې هغه مړ دی دا غي جواب دار چې اصل کې موږ مخکې ویلو چې هغه د زمکو فرشته ده یو آسماني فرشتي ګان د زمکو والا نو تام د غشانته او بل دا چې دا یو نه ډېر شي دي کله چې کوم یو سره ملاقات شوی هغه وخت کوم یو ژوندې بلی دغه کېدل شي هر حال دا مذاکره په سټیم کې شوی علمي مذاکره ماخستل منځ نه بعد حدیث تر الفاظ تر شوی کنه صحابي فرمایي موږ ته ماخستن مز نبی رسول الله وکړو بیا دا خبره وکړه معلومه شو چې شپې ماخستن نه بعد کودنه چې سړی علمي مذاکره وکړي ندام جایز ده اچھا مخکې به وایي وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال داوس عبد الله بن عباس ده مخکې عبد الله بن عمر رضی الله عنه دام رکوټه صحابي لکه ځوانانو کې صحابي دل واړ او دغه شانته حضرت عبد الله بن عباس دام بالکل کوټه صحابي دا مخکې ما تاسو ته ذکر کړو چې نبی رسول الله چې کله د دنیا نه تشریف ویوړو هغه ټیم کې د ټوټل عمر 11 کال یا 13 کال تقریبا بالغ هم نو هغه خبره د ماشوم او دا د حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها هغه ترور کېدله څوک حضرت میمونه رضی الله عنها ام المؤمنین ده کنه هغه ترور ونه دا خپل ترور کړه کله کله راتلو شپه به الته کوله نبی رسول الله سره کور کې نو چې کله وکور تراله نو دا وی ورځ دغه شانته وشو قال بت في ليله في بيت خالتي ميمونه بنت الحارث بت معنا د مشپه وکړه في بيت خالتي
د خپل ترور په کال کې او کوم ترور میمونه بنت الحارث رضی الله تعالی عنها دا نبی رسول الله خزوا او د ترور نو دوی کوم شپه وا زوج النبي صلی الله علیه وسلم چې دا د نبی اسلام زوجه وي وکانه النبي صلی الله علیه وسلم عندها في ليلتها او کوم شپه چې زوم نو په هغه شپه باندې نبی رسول الله دوه شپه ولکه مخکې ما تاسو ته ویلو نبی رسول الله با هر بیبي کې یو شپه کوله نو دغه شپه نبی رسول الله د دوی کو حضرت میمونه کا رضی الله تعالی عنها نزلت شپه دا مطلب دی کنه عندها في ليلتها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء چې نبی رسول الله د ماخستان منځ وکړو شپې منځ ثم جاء الى منزله ماخستان منځ نه بعد شکل نبی رسول الله خپل کور تراله فصلى 4 ركعات دا تهجد خبر ده چې تهجد ټیم کې نبی رسول الله 3 رکعات وکړل او 3 رکعات دا تهجد او 3 رکعات ورسره ویترو دلته خو غنه دي ذکر لیکن مخکې به تاسو بخاری ثانی کې هم کې شی ویلې دلته مستقل مرسته بیا راځي چې نبی رسول الله شپې څومره منځونه کړو نو اکثر به اتر رکعات کوم کله کله به کم وکړل په دغه شپه باندې نبی رسول الله 3 رکعات نفل وکړو او 3 رکعات ویتر وکړو دلته ویتر نه دي ذکر کړی صرف 3 رکعات ذکر نو بهرحال چې 3 واغه کې نسو شو ورکعات وکړل ثم نام بیا نبی رسول الله بیا ودو شو ثم قام بیا را پاسدو ثم قال چې را پاسدو نو دای ویلې چې نام الغلیم دا ټکی ویل شي نام معنی څه ده نام معنی د چې ودو شولو څوک الغلیم غلیم دا اسم تصغیر صيغه ده او د دې اصل لفظ دی غلام او غلام عربی کې وای الګ ده صحیح ده نو غلیم معنی رکوټ الګ نو لکه موږ چې تماشوم وو نو غلیم د دې اصل چې موږ پښتو کې صحیح ترجمه وکړو کنه نو د دې لفظ ترجمه راځي بچونګړې پوه شئ نو هغه بالکل ماشوم لکه ما تاسو ته ویلو ګورم مکه په وخت کې د عمر 11 کال نو ورکوټه ماشوم لازمي خبره ده نو دا فرمایي چې نبی رسول الله را پاسو دونه ویل چې هغه بچونګړې ماشوم ود شلو یا دا لفظ ویل او کلمه تشبهها یا د دې په شان دی بل کوم لفظ ویل ثم قام نو بیا ودرېدو فقمت عن يساره نو لکه به منځ ته ودرې نو بیا زم پاسه دلم او داس مې کو منځ کې سزم ودرېدلم نو فقمت عن يساره زه د نبی رسول الله ګس طرف ته ودرېدم فجعلني عن يمينه نو نبی رسول الله زده سراونی ولم خپل خي طرف ته ودرول فصلى 5 ركعات نو بیا نبی رسول الله 5 رکعات وکړي اچھا 5 اشاته چې تیر شو کنه 3 رکعات نفل هغه بالکل نفل دا اوس بیا را پاسو د 5 رکعات 5 رکعات د څه وکړل چې 3 مخکنی او 2 دا 5 شو او دا 3 ورسوي تر نو دا 5 او 3 شو نه شو کنه د 5 رکعات چې اوس وکړل ثم صلى ركعتين نو بیا نبی رسول الله 2 رکعات وکړل او دا 2 رکعات د سار سنت دي سار سنت پورې هغه تهجد وکړل ثم صلى ركعتين به چې سار 2 رکعات سنت وکړل ثم نام سنت نه بعد بیا ودو شو حتی سمعت غطيته نو تر دې پورې ودو شو چې ما نبی رسول الله والسلام دغه اوریدل غطيته هغه خراټې نه وي خر आवाज راځي دا لفظ غطيت لفظ دی که خطيت لفظ دی غین یا طا کې فرق دی بهرحال ما د نبی رسول الله والسلام هغه خراټې هغه आवाजونه هغه واوریدل سوال دا دی چې نبی رسول الله چې ولې هغه خر आवाज راځي کنه خراټې دای ولې کول نو علما وايي چې دا مضبوط سړی علامت ده کوم سړی ډېر مضبوطی کنه طاقتوري نو هغه سړی اکثر د شپې دا لکه اکثر پهلوان سړی کنه پیړ هغه وګوري هغه شپې دغه شانتي نو بهرحال نبی رسول الله خوب اوازونه ما واوریدل ثم خرج الى الصلاه نو بیا نبی رسول الله پاسه دل او مستثار مستلاړ بهرحال دا ټول واقع ده شپې ده کنه نو باب هم دا چې باب السمر بالعلم مخکې باب حفظ العلم